په دا باندې خلوص نه چې د خپله دی مو خپله دو دا نشته خپله نشته مسلمان پله پورې تړلی دی په شرعي احکام کښې د زون ته قبر دی مو زون ته دی زون ته قبر نشته دی مسلمانو یو په بل غمجان وي مسلمانو یو په بل دردیږي مسلمانو یو د بل احساس کو یو د بل غام کو خوش پیغمبر فرمایي چې یو د بل غام ونه کو درد ونه کو اموز له دا غوړي چې دته سزو ورکړي او که زه پاوه شوی نوې دا حدیث مو خپله هم نه ولدلی پړوسیونه په باره کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخته خبره کړې ده ډېره سخته خبره یې کړې ده هغه دا دی چې حدیث مفهوم دا دی چې لکه څرنګې چې پړوسیونه نور حق دی چې بادو نه ورسره کوي زیاتوی نه ورسره کوي تکلیفو نه ورکوي بیمارۍ پښتنه ته وردرېمې که داسې وشول چې په چا مو ګاونډ کښې دی ناپویه خلک وه تو تعالی پویه درکړې وه بیا ته داس کې چې هغې ته پویه ورکوې پویاوی وې تعلیم ورکوې علم ورښایې تبلیغ ورته کې او په دغه لازمه ده چې دا یو تعلیم در ناصلوي پویو در ناصلوي په دواړې لازمه ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې خلک که په دنیا کښې وي چې دی دا چار نه وکړو اموز له غوړي چې هغه ته سازو ورکړي سازو ورته ملاو شي باقاعده د دې حدیث مفهوم دا دی حدیث ویش دی بعضې شراح لیکلي دي چې دا حدیث دا د اشعریین په یو قبیلادو خاندان دی د هغې په باره کښې رسول الله بیان کړی دی چې هغې ته الله پاک پویه ډېره ویر وه علم یې ډېر ویر وه هغې نه خلکې ته یې فایده نه وې رسوله لکه یو سړی دی شل کله تبلیغ وکړه خدای غالب الغریب په غوړه نوستی هېڅ چاته دعوت نه ورکوي دا خدای دې کور شود که چې کور دې شود شي شل کله دی د الله په لیار شي تیر کړل توی تبلیغ نه مسلمان ته فایده نشته دا خو تبلیغ نه دی په دارنګې او په کور یې سړی مسنون دعای فضایل اعمال ور وکړي چې بل ته نه ورسوي علم چې یو سړی وکړه په کور شي خالق شنوس پلاته ووالی لیای خالی کاروبار کا بزنس قوت دے اللہ دے احکام نا ایک گونڈون مستفید نشول خوش پیغمبر فرمائی چه دا پوی سڑائی ہاں دا ہم مجرم دا چه پکچا مو گاون شے سوک دیا نیز دا کوي دا ہم مجرمون ایدی واجنا یہ چه دا اشارین کوم ډیر پوی وا اللہ ډیر علم ورکړای و دی خلق ته دعوت چار نه کولا ایدی خلق ته پویا نه ورکولا نو د دې په باره کښې رسول الله دا خبره فرمیله یی چې په څه ټیم نه بعد باقاعده یې دغې قوم یو وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روغی چې ای د الله رسوله میږو په نن ورسته د دعوت چار کوي ای پویې د علم انتقالو کوي خلکې ته علم ور منتقلوي سمجووي باقاعده یې په دغې وعید تخته چې کله دا سازو رسول الله سنه وکړله دی په دغې باندې عمل وکړو خلکې فایدې ځنې وخصل شریک نو که چا په چمو ګاونډ کښې په پاړوس کښې داسې خلک وي چې ډېر پوه وي سمجدار وي او د په چمو په ګاونډ کښې ناپویه وي جاهلون وي کم از کم مو د خلکې ته سزاګونې ورکولی چې رسول الله دې واجې نه بعضې علما وایي چې دعوت علم منتقلول او په بل زده کول دا واجب دي ځکه چې کیمې خبرې په باره کښې د سزو حکم وي د عقوبت خبره وي زجر خبره وي نو په دا عمل واجب وي میشه الله دا معافي وکړو وی چې رجا مې دامره خروپوي چې په قرآن دا لوړی چې زه د کلي جماعت ته نه څه دامره مې طبیعت خروي په ګاونډي سالوم نه اچوه دا خو شریعت حکم نه دی دا خو د اسلام لیار نه دو یاره ته څوک یې دمره غاټر غلای کیمه فرغون ته جوړ یې سړی ته رسول الله وماتیې چې کلمې رسې د غوړه تا اچولې د په خپله مرجو واخ نه تېروي که په بل مذهب شوی مسلمون نه وی بیا خوا بله خبره چې یوری مسلمون یې میش د پوره رهنما او مقتدا اصول د الله احکام او د خوږه پیغمبر وړی دین دی تو ورور ازت غوړه غزاوي کچیرم دا انا غرور کبر د زړه نه ووت بیا کامیابي
دا شان د زړه نه ونوت همیشه ناکامې تدریمي لہذا همیشو چې څومره پویا لارو کړی دو دې خپل پویا مطابقو پچم او گاون کښې په پاړوت کښې پر بچیون ها نرغنده ها هغې ټولې سمجولو کوشش وکړي که دې نه زده کول دی ګنهګور دي په دا مجرمون دي خو کم از کم زه ته خو دا جرم نه کوي پوه شومه الله جل شانه دا مو تو ستا د عمل توفیق وکړو الله هم دا داعیون جوړ کړي الله هم دا مبلغین جوړ کړي الله هم دا دین او د احکام شرعي منتقلوین کې جوړ کړي دې حدیث مطابق ته الله جل شانه میشتو سے عمل کوین کې وګرځي